نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. سورة الأنفال او یایم نمبر آیت دی. یا ایها النبی، اے نبی علیہ السلام، قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام، لمن ها چاہتا فی ایدیکم چی پراسن استاسو کی من الاسرا دا قیدیان ندی، ان یعلم اللہ فی قلوبکم کچری معلوم اللہ پاک تستاسو پزرونو کی خیرا نیکی او خیر، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم نو تاسو ته بدر کی خیرا بہتر مما داغسن اخذ منکم چی واقستل شل استاسونا، ویغفر لکم واللہ پاک بخنو کی تاسو تا. یعنی دا بدر پا موقع چی دی قیدیان نکم فدیه واقستل شنو دی تو آیا کچر تاسو پا قسمت کی خیر وی نبیا بتاسو تا دی دنیا والا چکم فدیه مدرن لالا دا دین بہتر بتاسو تا در کی او داغی سر بدتا اللہ بخنمو کی. واللہ غفور الرحیم، او اللہ پاک بخون کی مہربان ذات دی. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، او کچر دوی ارادو کی تا سر د خیانت کولو، فقد خانوا اللہ نو پا تحقیق سر خیانت کرو دوی دا اللہ سرا من قبل مخید دینم، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ پس اللہ پاک قدرت درکو
منهم په دوی باندې یعنی دوی استا په قبضه قدرت کې راوصل قیدیان شول. والله علیم حکیم او الله جل شانه زیات علم او حکمت والا ذات دی. ان الذين آمنوا بشکا کسان چې ایمان نوړي دي وهاجروا د هجرت کو وجاهدوا د جهاد کو باموالهم وانفسهم فی سبیل الله پخپل مالونو پخپل ځانونو سره د الله پاک په لار کې. والذین واکسان آووا چې غوی فنا ورکړی دا ونصروا دی مدد کو یعنی څوک انصار شو څوک مهاجرین شو. اولئک دا کسان چې دی بعض مولیاء او بعضی د دوی دوستان د بعضی دی. والذین آمنوا او کسان چې ایمان نوړي دي ولم یهاجروا دی هجرت نه دی کړي مالکم من ولایت من شیء نشته دي ستاسو د پاره من ولایتهم د وراثت د دوی نه من شیء هیڅ یعنی کدی وفات شي تاسو د دین میراث نشي غسته حتی تر دې پورې هاجرو چې دی هجرت کی. وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ وَكَچَرِ دِي تاسو نه امداد غواړي په دین کې فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ لازم دی په تاسو باندې مدد کول إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ مگر په هغه قوم باندې چې په مابین تاسو په مابین د دوی کې میثاق وعده او معاهده ده دا غي مبارک دی بیا امداد مکوي. والله بما تعملون بصير او الله پاک تاسو په عمل نو باندې لیدون کې ذات دي سو عمل نګوري. والذین کفروا اولیاء بعضهم والذین کفروا او هغه سان چې کافران دي بعضهم بعضی د دوی اولیاء بعض دوستان د بعضی دي. الا تفعلوه کچره تاسو په دې باندې عمل اونکو یعنی د کفار سره مدا څنګه احکامات د تجارکی په دې معامل نو کدا شان رویه سره اختیار نکړه تکن دی بشی فی الارض فتنه فی الارض فتنه فزمکه کی او فساد کبیر او فساد ډیر لوی. والذین آمنوا کسان چې ایمان نوړي دی وهاجروا هجرت کو وجاهدوا فی سبیل الله او دی جهاد کو د الله پاک فلار کی. والذین وکسان او چې پناه ورکړه ورک ونصروا دی مدد کو د مؤمنانو یعنی انصار. اولئک هم المؤمنون حقا دا کسان چې دی مؤمنان دی په حق باندې انصار مهاجرین دا کلک ایمان والا هرشتونی خلق دي. لهم عبادی دا پارا مغفرت بخنا ورزق کریم و رزق دا عزت. والذین آمنوا کسان چې ایمان نوړي دي من بعدو رستو د دوینا یعنی ایمان نوړون کې رستنی خلق وهاجروا دی هجرت کو وجاهدوا معكم دوی جهاد کوي تاسو سره فاولئک منکم پس دا کسان چې دا تاسو د ډلې نه دي. واولو الارحام او خاوندان د رحمون یعنی رشتہ داران بعضم اولا ببعض بعض دی نزدې دي بعض ته زیات حقدار دي په بعض باندې فی کتاب الله د الله پاک په کتاب کې بعض رشتہ داران بعض ته ډیر نزدې دي. ان الله بكل شيء عليم بشک الله پاک پارسیز باندې عالم دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.